زه تاسو ته یو خبره کوم او دلته په عرض کې کومه دې خلکو نه صرف یو تپوس وکړئ دا چې کوم تاسو له راځي او تاسو نه د عمران خان په نوم باندې ووټ غواړي دونه به صرف یو تپوس وکړئ وایي آیا ته آزاد امیدوار یې او که ته د پاکستان تحریک انصاف امیدوار یې صرف دا یو تپوس ته وکړئ د دوی سره به دا جواب نه وي دا آزاد ولاړ خلک دی دا د تحریک انصاف د عمران خان نمایندګان نه دي دا به انشاءالله دا یاد ساتئ دلته مې درته وویل ټایم نوټ کړئ ورځ نوټ کړئ دا ټایم ویل د محمود خان نغلی خبره کړې وه دا به چې کم ګټي دا به هم د دغې خلکو په لاس ګټي او دا به د ګډو بیزو شانتې په 9 تاریخ خرڅېږي دا به نورو پارټو ته ځي څوک به مسلم لیګي څوک به پیپلې څوک به څوکي څوک به څوکي او ډېر کوي چې د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټري نیسئ نو زه تاسو ته دا خواست کوم چې دا خپل ووټ به نه ضایع کوئ که دا د عمران خان په نوم ولاړ وی دا پی ټي آی وی نو موږ به هم سپورټ کړی خو دا خلک نه دي ولاړ نو چې نه دي ولاړ نو تاسو څه ډول کوئ یار ولې خپل اوږو ته خېجوئ محب الله خان تاسو پیژنئ ما تاسو پیژنئ او زه تاسو پیژنم محب الله خان تاسو پیژنئ دا کوم خلک چې روان دي دا کاروباریان دي نو خدای ته وګورئ د کاروباریانو ځان خلاص کړئ ګورئ دا به په ستاسو په سر سبا کاروبارونه کوي او دلته چې دا څومره پروجیکټ روانې دي په دې باندې محب الله خان خبره وکړه په دې باندې ما 4.5 سال مهنت کړی دی ما دې 3.5 کاله شپه ورځ مهنت کړی دی داسې په اسانه نه راځي دا کم خلک چې ولاړ دي د دوی د دې نه فرشتې نشي خبرې دی او خدای مې دې قسم یې کوڅه د لم جوړوي ګوره دا مې یاد ساتئ د دوی خو دومره نالج نشته دا خو نه پوهېږي په دې کار باندې دا آسان کار خو نه دی بهرحال زه دا مونږ په تاسو هم نسباتو دا ستاسو یو حق و ستاسو په دې ووټ باندې ستاسو په دې محنت باندې ستاسو په دې مینه باندې ستاسو په دې محبت باندې ستاسو په دې عزت باندې موږ دغه سبلو ته رسېدلي هم تاسو رسولي ستاسو په موږ باندې بیا حق و چې تاسو موږ خپل حق ادا کړو موږ هلته ورسولو نو بیا دا ستاسو حق و چې موږ ستاسو خدمت وکړو موږ دا 9.5 کاله په خیبر پښتونخوا کې یا په پاکستان کې چا مسلسل حکومت نه دی کړی د مشران ناستې ته ښه پته چا د 3 کال نه د 5 کال نه سوا حکومت نه دی کړی بیا واپس هغه کوشش پیا چا ور ووټ هم نه دی ورکړی خو دا تاسو مهرباني وه او زموږ محنت و چې موږ 9.5 کاله حکومت وکړو او دا یاد ساتئ د حکومت کول هم ګوره دومره اسان کار نه وي بهر نه خو سړی ډېر ښه ښکارېږي چېرې دا وزیر اعلی و د ده به مزې او دی به هر ماسپښین ګډان خوري او دی به پیسان خوري او دی به چرګان خوري په خدای مې دې قسم یې کړو د ماسپښین روټۍ مې پکې هم خوړلي خو دا یو خبره یاد ساتئ دا اسان کار نه وي دا زه تاسو ته وایم چې د خپل ووټ ضایع نه کوئ او په 8 فروری باندې چې تاسو له کومه پرچي درکوي په هغې کې به 2 نښې ګورئ 2 پرچیانې به سره وي په هغې کې شمله کم چې د حیا او د عزت او د پښتنو نښه ده هغې ته به ووټ ورچوئ دا د عالمانو هم نښه ده هغه هم پټکې والی او پښتنو هم دا پټکې والی د ټولو خلکو دا پټکې والی چې هغه پټکې خطا نه کوي او نور دا بیزو میزو والا به ګرځي ګورئ دا موږ ډېر ساتلي دي په قرار کې نه دې نه به نور قلار شئ چا د پسې مرچکۍ را خوشې کړی چا د پسې بیزې را خوشې کړي دي او چا به څه را خوشې کړي خو دا د عمران خان په نوم باندې وی نو دوی سره به دغه نښه بیټ و څه شی و بیټ و چا تاسو ټول او موږ ټول یې پېژنو نو دوی سره ګوره هغه نښې نشته مهرباني وکړئ او دا خبره مې دلته یاد ساتئ داسې نه چې سبا بیا تاسو افسوس کوئ او مه زه ته بیا یو ځل وایم د محب الله خان خبره نه کومه خپله خبره درته کومه هغه درته په دې دغه باندې کوم که ما زه درته ښه ښکارېږم د محب الله خان خبره به مو کومه خدای د ښه ښکارېږي موږ تاسو ته ښه ښکارېږو چې موږ ستاسو خدمت کولی شو نو ټیک ده بیا خو زموږ په حق کې فیصله وکړئ او که نه تاسو ته دا ښه ښکارېږي او تاسو په دې پوهېږئ چې دا نور خلک ستاسو خدمت کولی شي دا ووټ د هغو په حق کې استعمال کوئ زموږ هم لږ ارام میلاو شي اسان کار نه دی 9.5 10 کاله دا منډې وال زه د وزیر اعلی په حیثیت باندې اوس کله یو غر ته خېجم او کله بل غر ته خېجم حالانکې پکار دی چې ما له خو دې خلکو ویلی چې د محمود خان کور کې نه دا ووټ ستاسې دی خو بهرحال محنت کول چې دي هغه ته اسلام وموي الله ته وموي چې ته محنت کوې بغیر محنت یې څه نه میلاوېږي الله تعالی چې ته میلاوېږي هغه په محنت باندې میلاوېږي په اسانه باندې چاته هم څه نه میلاوېږي